ماشاءالله ماشاءالله چې څنګه قران وې داسې عبارت وایي چې موږ محظوظ شو کنه ها دي طالبان له یو شی دی بم ګرم شي بسم الله الرحمن الرحیم باب کینونة الجنوب فی البيت اذا توضأ قبل ان يغتسل باب دې په بیان د پاتې کېدو او د دوام او د برقرار کېدو په خور کې کله چې د ادسو کې مخکې د دین چې غسل کې لفظي ترجمه ما د توکړه کینونا به معنی د استقرار برقرار کېدل یعنی پاتې کېدل د جنوب سړی په خپل کور کې مخکې د غسل نه چې کله ادس کړی وي مسأله دا ده چې یو سړی مثلا جنابت په حالت کې شي او غسل په واوړي او سحر تټیم وی نو کې دې ادس وکي او دغه سي بلا غسله تر سار بانګ پوری پروزي ودشي نو آیت دې څه حیثیت ته جایز دی او کې جایز نه دی ګناګار دې سړی او کې غیر ګناګار دی مقصد د امام بخاری رحمه الله زیم چې تطبیق کوي په مز د حدیث د ابي داود ترمذی او د بخاری د مسلم او بعض علما وی چې تضعیف د حدیث د ابي داود کوي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت ده لا تدخل الملائکه بیتا فيه کلب او جنوب آی کور ته فرشته د رحمت ناراضي چې کم کې سپیوي یا جنوب وي نو کم کور کې چې جنوب سړی په جنابت کې وي نو کور ته فرشته د رحمت ناراضي نو دې حدیث نه دا معلومه شوا چې په کور کې په هيئت جنابت پاتې کېدل چې دینو دا جایز نه دي امام بخاری رحم الله فرمای حضرت عائشہ صدیقہ نے چاته پوښ کړو چې نبی علیہ الصلات والسلام د جنابت په حالت کې چې کله فارغ شي د خپل ضرورت انسانی نه نو قبل الغسل به ود کېده یا بد جما نه پس ته فورن غسل کاو حضرت عائشہ فرمایي چې نه بلکې کله بدا سیو چې ادس به وک او قبل الغسل به ودشه او دا تفصیل موږ ترمذی په درس کې د مسلم نا حواله جن پیش کړو چې کله با چې فارغ په خپل ضرورت نه د شپې پړومبای حصہ کې ادس به وک بیا بود شو او کله چې په فراغت د اخر شپه کې نو چې کله به فارغ شو نو وصبا ضرب ټوب کا غسل به وک جمعه ته بلان نو دینه معلومه شو چې کینونت د جنوب سړی چې ده په حالت ته جنابت کې اله صبح دا جایز دي او دوار احادیثو کې تعارض دي نو بعض علما خو په اسانه سره ځان خلاص کړ چې حدیث د ابي داود ضعیف دی او حدیث د مسلم او د بخاری صحیح دي نو لہذا ضعیف روایت چې ده هغه د صحاح مقابله نشي کولای دویم جواب دادی او دا خوندور دی چې په دواړو حدیثو باندې عمل وشي په دې حدیث کې نفسي جواز دی او نفسي جواز دی په دې خبره چې جنوب سره تر سار بانګه پوری په جنابت کې خوب کول شي کله چې تخفیف جنابت په تور باندې دی ادسو کی دا جایز دی دارنګي دی حدیث د بخاری او آنے والا باب د بخاری نه دا ثابتې چې محدثین په نسبت باندې بلکې د ټول فقها په نسبت باندې
وجوب د غسل چې دی نو دا علی الفور نه دی چې څنګه فارغ شنو داسې به غسل خانه ته منډه وای بیا د بنین پاتې شي نو دې لپاره دا وجوب علی الفور نه دی او پس د دمینه به غسل کوي او چې حدیث کې راځي نو دا حدیث کې معنا دا ده چې جنوب په دوه قسمه دي یو جنوب عادي دی یو مطلق جنوب دی د مطلق جنوب د پاره بخاری کې دا حکم دی او لا تدخل ملائک نه مراد جنوب عادي دی چې هغه کور چې پای کې یو سړی جنابت کې پاتې کی عادتن مانس چلکا د دې جنابت سے لحاظ نه ساتي مز لحاظ نه ساتي او بل د شپې ځان فارغ کی او بیا جناب علی ودی تراغه پوری چر غرمی پوری ودی او بیا نو پروانی نو دا جنوب عادی په باره کې دا روایت څنګه وردا ارز په فون باندې دا فون ډیر حرامي شی دی د خلقو نه حیاوی زلکنه مخکې با مخامخونو داسې به تاسو کول نو یو صاحبي ټلیفونو کا چې علاج کې غسل شته کې نشته نو معلومه ده چې هغه څوک عالمات نه ارمای ها وی اکسال بیا مې ها د دوار ټکی د علاج او اکسال کې غسل شته مې آو نو هغه یو قول پیش کړ ما ته حدیث د عائشہ به پیش کړ چې ما دې حدیث کې راځي انوي دا بدبخت نه ني په خپل مزنه کې نظم د مزه وخت کلم تهجد له پاسه دلم غسل می کړو تهجد له پاسه ما مزو کړ بیا جوړ شو بیا بسم الله کا پوښو کنه اره په خپل خو ماسپخینه پوری پروتي نو ما باندې ارته خراب کړ نو ما دې ته تاسو خوشاله کیږي بیا خو ځواني خراب کړ لکه نه کول نو بیا به زما خاون خنه نه انو چې اوس د مار 4:30 دنو څخه خفای دا خیال دی ورته نو بهر حال یو جنوبي مطلق دی یو جنوبي عادي دی حدیث لا تدخل مراد جنوبي عادي دی چې عادتن پلیت پاتې کیږي او ډیر خلک دغه سی اس خیال نه ساتي بلکې موږ ته خلک وی لکه باز نارینه سار را پاسي واته بجې نو دا زنانی ولا خانک کوسی کټتا او په ګرمي کې په خانک کې غلا سوي دي خلک انګاله کې لا سوي دي چې مې اوس کی پراټي خوري روپیا برسن بازار راخي بیا ودیش نو چې څو کې پاسې دل بیا به غسل کې مو سوکینا دارنګي هغه حدیث لا تدخل داسې سړي دی پاره ده لہذا اشکال نشته ده جی وبه قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى ابي سلمة قال سالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم ابي سلمة وی چې ما تاسو کو د ام المؤمنین حضرت عائشہ صاحبینا اکان النبي صلی الله علیه وسلم يرقد وهو جنوب آیا و پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې ود کې دبا په داسې حال کې چې پاغي باندې غسل واجب شو قالت نعم او يتوضا اور حدث وکاو اوس داروس مسله وایو ان شاء الله چې د حدث حیثیت ته نو ان شاء الله د تاکوټ نمک کې بډي وولو ضرورت نشته مخکې باب را روان دي چلو باب نوم الجنوب بس ګوره د امام بخاری عجیب مزاج دی اول مزاج دا دی چې تاسو دا خود چلکه نفس جنوب سره فکور کې د جنابت په هيئت باندې کور کې ود کې نشي خپلته کې قانونۃ الجنوب اوس دې ځکه د نوم الجنوب معنی کې یو جنوب سره یو سره د جنابت عمل نه فارغ شي او بیا دې ودشي تر سار پورې د شپې 12 بجې فارغ او سار 5 بجې پورې دې ود کېږي نو دې شي او به تر ادا چې دې عادت وکړي جی قربان حسن قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن ابن عمر
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيرقد أحدنا أيرقد أيود كيدي شي یو زمنا په داسې حال کې چې د جنوبي فی او اذا توضا احدکم نو کله چې عادت وکي یو تاسو نه فليرقد نو دې دود شي په داسې حال کې هو جنوبون چې د په جنابت کې وي او دا فليرقد امر وجوبی نه ده امر اختیاری او امر اباحت ته پاره ده نه استحباب ده پاره نفس اباحت ته او ځکه تاسو په نور انوار کې ویل دي د امر اقسام یو پای کې د اباحتم ده نو معنا جایز دي دی لرا چې دی ودشي په حالت ته جنابت تشوا گناہگار نه ده جی باب الجنوب يتوضا ثم ينام ای شابه سے ګوره علماء کرام امام بخاری دا باب چراوړي دی کې اول خو د مذاهب طرف ته اشاره کوي او بل دا چې دی یو حدیث دی مختصر مجمل ابي داود کوم راضي په مسلم کوم راضي تاسو مخکې ویل چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به کله غیبا جنوب شو یند غسل ضرورت ورته پیښ شو پیغمبر علیہ السلام به ودش ولا یمس ماء او پیغمبر علیہ السلام به دوبو مس نکاو د مس معنی دا شو چې پیغمبر اسلام به دس نکاو حالانکه د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام معمول د ادس کول وو او تر دې چې پیغمبر علیہ السلام به صحابه او ته لکه عمر ته دل ترازی حضرت عمر صاحب ته هم پیغمبر علیہ السلام ویلو چې اغسل ذکرک ثم نم استنجاو کا او بیا ودشا او بعض روایتو کې راځي چې فتوضا وضوءک للصلاه لکه د ادس د مانزه ادس په شان ادسو کا او بیا ودشا په دې باندې امام بخاری دغه تفسیر کوي مسلک دا دی چې د ائمه ثلاثو مسلک دا دی چې یو جنوب سره چې وی نو غیله مستحب دی چې هغه ادس وکي او ادس کوضوئه للصلاه نفس استنجا مراد نه ده او پای کې ډیره فائدې دي او امام ابي يوسف رحم الله او ډیر صحابه او تابعین هغه د ادس کولو ضرورت نشته لري د دې وجنه چې مقصد د وضو نه حل کیږي مقصد د وضو نه ناراضي نه حاصلېږي دغه چې مقصد د وضو خو تطهیر دی او جنوب سره په عادت سره پاکیږي نه نو څه فایده شو چې څه بځای کیږي بغیر د زیاد وبونه هیڅ فایده نشته دی شرعي طور سره په دغه نشو کولای مز نشو کولای عقلي طور سره رفع جنابت بنشي کېده نو څه فایده شو ائمه ثلاثوی چې کوم عمل پیغمبر علیه السلام کړی دی پای کې ډیره فایده ده او لوی د فایدو نه ده د طالب جانا چې تخفیف فی النجاست راځي استنجا وشو نجاست تخفیف وشو او ترمذی کومږي چې نشاط د عضو پیدا کی او نور اعضاء چې ویزي نو هغه کسل چې کم په دې سره راغلو دغه به ازالو شي ستا په دې بدن کې به قوت نور مزید پیدا شي دغه خبره ده چې دا کې د طهارت لپاره نه نو تخفیف نجاست لپاره خوده کړه چې په دې سره طهارت نه حاصلېږي نو تخفیف نجاست او نظافت په خامخ راځي وان نظافت اولا من النجاست نو کچھ تو ہو جائے گا نا نو کنا وہی دنش نہ کو کنا خی الاخری نو سو فیدشتے لہذا امام بخاری استحباب دو وضو ثابت ہے الجنوب یتوضا ثم ینام قربان ابو داود کے تاسویل صفحہ 34 کے تراوبا څنګه رواج څنګه ده صفحہ 34 تو ګورا قجیرا تاسو رسیدلی 44 تا
الله الله دا ګوره صفحه 34 کې دا روایتونه دي خان اور روایت عائشہ بيده کان رسول الله صلی الله علیه وسلم دا محمد ابن کثیر روایت ده هغه نمخ کې هغه علی صاحب روایت هغه جواب من کړ دے کنه قال لا تدخل ملائکه بیتا فی سوره ولا کلب ولا جنوب هغه جواب من کړ دے چې مراد جنوب عادی ده بیا بل حدیث تو ګوره کان عاشوی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم ینام وهو جنوب من غیر ان یمس سماء مسد ابو بینکاو ٹھیک شو مولانا صاحب مس بینکاو کرا نمنگا وی چې یو حدیث تا عاشیا به ضعیف دی یا مانداد چې مطلق دی من غیر ان یمس ماء مراد غسل دی بغیر دین چې مسد ابو به وکاو یعنی د غسل و اما وضو هغه بل حدیث ثابت دی جی ها نو مطلب دا چې دارا د ینا و جنوبن غسل فرجه دی به استنجاو کی وتوضع للصلاه او مزبو کی لپاره د مانزه نو مزخو کیږي نه نو دلته عبادت مقدر دی وتوضع كوضوئه للصلاه او دې بدا سیادسو کی لکه چې سړی مز دی پاره دس کی قربان وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية النافع عن عبد الله بن عمر قال استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم ګورا امام بخاری دا عمل دا عمر لپاره منسوب کړ دی موطا امام مالک ذکر کیږي چې دا د حضرت ابن عمر او ډیره ممکن ده چې دا روایتین وي او دارنګ یو روایت کې راځي چې حضرت عمر سے پخپل حضرت سے نو تپوس کړو نبی رسول الله ته ارسل زکارا کا تاسو په ترمذی کې ویل ابو داود کې استفتى عمر النبي صلی الله علیه وسلم آیا نام احدنا او جنوب آیا یو سړی زمونږه په حالت جنابت کې چې وخت لمبول وی او ټیم مستوی او د کې دی شي حضرت نام ذات توزع او چا دسو کی مانا دا شو چې عدس سرا تخفیف د نجاست راځي طالب جان ازاله د رایحه کریه راځي او دا تاسو پته نشته دا واده کړی الوینا خو پوښی کنه نو بهر حال چې کم دین ازاله د رایحه راځي چې سره استنجا وکړي جی وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيب الجنابه من الليل ذكر عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دا مسئلہ ذکر کړي چې انه تصيبه الجنابه بشک دی عمر ته جنابت رسی مانا د شپې پړمبای حصہ کې دې ته جنابت ورسی من الليل د شپې نه اوس مقصد دا د چې آیت تر سهار پوری په دې هيئت او کیفیت کې ودشم او کني په دغه وخت غسل وکم بیا ودشم فقال له رسول الله صلی الله علیه وسلم توضأ واغسل ذکرک ثم نم نو معنا دا شو چې ادسو کا استنجاو کا بیا بشک ودشا اجازت ملاو شو او دې ته اباحت وای او دا ډیر ګران دی لکه چا وخت سره لامبي انو دا طبي لحاظ سره مخنه ده طبي لحاظ سره مخنه ده ځکه چې یو سره مثلا فارغ شینو اعضاء ټول ګرمي چې یخ بواري نو به کار خرابي دارن کې جیمه کې نو سره چې په بلستونه کې نو بدن خ ګرم شي بیا یکدم چې په بحر نو خامخنا جوړ کیږي سره نو طبي لحاظ سره دمر تعجیل نشته ده دې لپاره شریعت چې ده آی کې غو تخفیف علی الامت ده لہذا او ځکه دې چې تر ساره پوره آسان د سشته نه پګي باب دې په بیان د وجوب د غسل اذل تقل ختانان کله چې یوز شي خپل په منځ کې هغه زيونه د ختنه ختانان تسنیه ده او مقام د ختنه
چې هغه د سړی نه حشفه ده حشفه الذکر او د خزي هغه محل د ختنی چې عربو کې به وو او منګه تاسو مخ کې ویلو ترمذی شریف کې چې د دې فرض برنې جهاد چره تقریبا لګه وقه فالتوي لکه د چر قرقرا شي او عربو کې دا دستور چې هغه به ختمه کوله دی لپاره چې پاغي سره لذت راځي په جما کې استلذاذ راځي خو اوس به خلق پويږي نه ضروري نه د خیر د خپل کار دی کوي کار کوي تا خیال ورته نو کله چې دا التقاء د خطانین راشي نو آیا غسل په واجبېږي به او کې نه به واجبېږي ګوره علما کرام دا خبره موږ تفسیری ترمذی کې ویل ده عتبان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ د مسلم 156 صفحه ما تاسو سره اړولې و نبی علیہ السلام په لارې ته د عتبان ابن مالک د کور خوانه اوړېده نبی علیہ السلام ورته आवाज وکړ چې عتبان انو بس هغه مشغول په یو عمل کې انو بس را پاسې دو را منډه کړه وصلو کراغه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل دا سره تخکاری چې موږ پتا باندې تلوار وکړه معنا په منځ کې پاسولې لعلنا عجلنا عليك شاید چې موږ پتا تلوار وکړه او پتا موږ تعبیر اوستا او په نیمګړتیا کې موږ پاسولې هغه یا رسول الله او دغه څه شو بیا غي تاسو کو د الله پیغمبر کې او سره جما شروع کی او لا فارغ شي ویني عجیب خلق ماشاء الله او تو چنچنی دي دلره نه چې سره وګوري نو بس کار خرابي خوشوي انو لا فارغ شي ویني او دې ځان فارغ کی او خروج د منی نشي نو سبا کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې بس دغه چل دی تاسو وو کې خپل ځان مزبو کی پای باندې غسل نشته د دې وجنه چې دا غسل چې کوم دی انما الماء من الماء دارونو دا سلسله چې وانه انتهائی مختلف فیها په دور د صحابه کرامو کې اکثر انصار او سم مهاجرین صحابه کرام اپ دې باندې قائلو چې په اکسال او په علاج سره غسل نه واجبېږي سوچ انزال نشي اور اکثر مهاجرین او س انصار اپ دې باندې قائلو چې نفس التقاء د خطانین چې دا سببي موجبه د غسل ده صحابه کرام په منځ کې عظیم اختلاف په دې مسلې باندې حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالی په زمانہ کې حضرت عمر په خپل اعلان وکړ خلقو ته چې تاسو اصحاب بدر یې او تاسو اختلاف مکه ځکه تاسو اختلاف قیامت پر خلقو د پاره دا سبب دا فساد د جګړې جوړ شي ان ټول کې ناس عمر سے زینن فیصله کو په دلایل فیصله کو هر چا څنګه خپل خپل دلایل اخر فیصله وکړه چې دا مسله به د پیغمبر علی السلام د ازواجو نه تاسو کیږي زکه فکور کی معاملہ د خزو د خاون ارڅنګ راځي حضرت عمر حفصی څخه کسولېګه چې تاسو کاغي وی چې په دې مسله کې ما څه علم نشته او زما او د حضرت سے په دې کې صدا سي توافق نه دراغله تاسو لار چې حضرت عائشہ څخه حتی عائشہ څخه چراله نری ورته چې زل تقل ختانان وجبل غسل انزل او لم ينزل فعلنا ذالک انا ورسول الله صلی الله علیه وسلم فاغتسلنا مسلم کې راځي دا عمل په من باندې راغلو او موږ غسل کړی دی دالتی عاشی په دې فتوی سره د صحابه اختلاف ختم شو او ستا په دې عاشی کې لیکل دي چې ون عقد الاجماع او اجماع د صحابه منعقد شو او دې خلاف چې کوم دی الماء من الماء دغه دوه راي شوي یا روایت منسوخ شو په ځل تقاصره ایا هغه روایت مؤول شو په اختلاف سره خلاص یا منسوخ شو یا مؤول شو په تعویل د څه اختلاف سره چې احتلام کې غسل پرویت ته ابو سره ده از خوبونو کتو سره نه ده
اوس په دې کې دا باس طالب جانا چې د حضرت امام ابو هريره دغه امام بخاری کوم خوا روان دي په دې باندې بعض خلک وایي چې امام بخاری آل زواهر سره دی آل زواهر وایي چې الکا اکسال علاج سره غسل نه واجبېږي ځکه چې سبب موجبه د غسل چې کوم دی هغه خروج د معنی دی د اکسال علاج سره غسل خروج ناراضي د معنی نو لہذا غسل نه واجبېږي دا د آل زواهر مسلک دی او چې امام بخاری دې طرف ته روان دی د دې وجنا چې دې پخپل وي چې او به پزان اچول اجود دي او احوت دي د دې لمبلو ته اجود او احوت وي د دې معلومه شو چې اجود خو معنی یو کارکار صفیدا احوت معنی یو احتیاطی کار د دې وی چې دا لمبل اجود او احوت دي نو معنی دا شو کې نه لامبینو ګناګار نه تابانه غسل واجب نه دی ډیر خلک په دې خبرې تل دي چې امام بخاری آل زواهر سره دی لیکن محققین محدثین عظام هغه چې امام بخاری زواهر سره نه دی بلکې اجود او احوت دا کلام د امام بخاری دا تطبیق بین روایت دی چې یو روایت کې وجوب غسل دی او بل روایت کې عدم وجوب دی نو وجوب اجود دی او احوت دی او عمل په احتیاط باندې دا اولاد دی نو غسل کول پکار دی یو اسوک چې اجود او احوت په معنا د نفس احتیاط سره نه دی بلکې احوت په معنا د لزوم سره دی په وجوب سره دی بیا په دې باندې سوال چې امام بخاری دا روایتونه راوړي څه دي پاره دی بیا او بیا اگر سکړې ولې دی نو بیا محدثین فرمایي چې مقصد د امام بخاری اختلاف د روایتونو تا تخي چې روایت په دې مسأله کې مختلف دي یو کې وجوب دی یو کې عدمی وجوب دی دوه روایت دي وجوب غسل اجود او احوت دی مسله حل شو چې چا بخاری کتلې و ناغه په پوښ او چې زما په شان چانی کتلی نو هغه دی بیا وګوري کومه مسله حل شو ها او محدثین التقاء د خطانین چې کم دي دا سبب موجب د غسل ولې وګرځاو لکه دی باندې مخکې ذکر کړی چې بنا د احکامات او په علل باندې پسباب باندې کله کله اسباب خفي وي نو اصل سبب چې کم دی هغه خروج د منی د غسل خدا التقاء چې کم دی نو دا سبب او سبب دی دلته سبب او سبب چې دی نو قائم مقام د سبب ګرځول شوی دی ٹھیک شو مولانا سیوا نو وی ازل تقل ختانا مسئلہ حل شوی دا ذا وفي قال حدثنا معاذ بن فزارة قال حدثنا هشام بن سعيد وحدثنا ابن نعيم عن هشام بن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهز فقد وجب الغسل تابا اذا جلس بين شعبها الاربع کله چې کینی یو سړی په منځ د هغه څلورو څانګو یا په منځ د څلورو ډالو اوس دا شعبها الاربع څه دی د بعض محدثین ډیر عجیب دي دا زه په بخاری کې تقریبا په دریم ځل باندې را روان دي په دا الفاظ نه نو پای باندې صاحب لیکي چې زما والد محترم وي چې صحیح طریقه د جما چلا هغه دا چې یو سړی خپل خزي سره بستر کیږي او خط طریقه د جما دا چې د پاندې اوچتي نو تبو چې دا سپینګيري دا سی ولي وي نو ما نه غټ سپینګيري په خپل کتاب کې دا لیکلي دي وای نه شي دا سپینګيري دا عظیم سپینګيري تقلید کوي او هغه عظیم سپینګری چې کوم دی هغه د خپل عظیم سپینګری نقل کړي چې زما والد وی په درس کې چې کیفیت بهتر د طبی لحاظ سره ده چې جمع کے وقت ٹانگے اٹھا کر جمع کی جائے اور اس میں یہ دو فائدے ہیں یو خدا چدائے اب چکم دن الز للجماع دے فریقین و تقدیبانے لذت ملاوی گی دویم خبردار چې طبی لحاظ سره
چې کله ټانګي اٹھا کر جما کی جائے نو دا رحم دا فم چې دی نو دا بالکل د فرج ته نږدې شي نو کله چې سره فارغ کیږي نو دا ټوله منی داخل الرحم شي نو یو خدا دې چې د تولید په مسله کې تفصیل راځي او بل خو چونکې آی خلق الله ونیولی دغه د پاره دغه خو اطمینان په دې حاصلېږي چې هغه ته رحم کې منی داخل شي بیا په دې باز کې په دې اتبان شابل اربان ناراضي لکه چې ټانګي جب اٹھائے نو هغه چتی شوی نو سره کته فاحسین پاتې شو سورین پاتې شو کوناټي پاتې شو الیتن پاتې شو تو بیا وځه اذا جلسه ده نو په دې جلوس په وخت کې څوک وایي چې دا شابل اربع دا فرض دی بیا مولانا صاحب لیکي چې دا فرض د شابل اربع نه جوړیږي لکه چې هغه هم لمبا په کیفیت سره ده کنه مثلث ونه ده مدفر نه ده کبارا چاویل چې دا مجازن دي شابل اربع هغه اطراف د فرج هی مراد دي څوک شابل اربع د لاسونه د خپې مراد دي څوک شابل اربع الیتین او رجلین مراد دي او بہرحال مرا کنایه داده چې بس الاخری کنه پوریږي په دیوانه اذا تقل ختانات اذا جلس بین الشعابها الاربع ثم جهادها دا کنایه د جمانه دا او بیا دې کوشش وکي دا کنایه د جمانه شو فقد وجب الغسل نو په دې باندې غسل واجب شو بیر سطور د مسلم روایت نه نقل کړي چې وَإِن لَّمْ يَنزِلْ اگر چې خروج نشي تابعه عمر یا تابعه عمرو عن شعبہ استخیال ورته وای د هشام موافقت کړي د عمرو ابن مرزوق د امام شعبہ نا وقال موسى حدثنا بان قال حدثنا قتاده قال اخبرنا الحسن البصري مثله دقه سما تغیم بیان کړ دے بس قال ابو عبد الله امام بخاری وی هاذا اجود واوقد دا مذکور په دې حدیث کې چې وجوب د غسل په محض التقاء د خطانین سره دی او په خروج د منع باندې تر خروج د منع باندې موقوف نه دی هاذا اجود دا ډیر کار دی واو کدو او ډیر موقت دی بس اوس دې ځکه امام بخاری صاحب باندې اعتراض راځي چې توې چې التقاء د خطانین سره وجوب د غسل اجود او قد دی تو تابع هغه روایت ولې نقل کړ دی چې باغې نه دا مستفاد کیږي چې سو پر نزول دا یعنی خروج د منی نشوي نو غسل نه واجبېږي و انما سر دفع دخل دی اوس دا و انما سره چې دې کوم حدیث ته اشاره کوي دا ذکر نه دی مخکې دا رسول روان دی دی و انما بین الحديث الاخره امنګه ذکر کړی دی راتون کې حدیث ال حدیث الاخره هغه حدیث چې رسول روان دی آخر کې نن موږ کتاب التفسیر کې وایو چې دا آخر دی او کې آخر دی او په دې کې سفر دی نو آخر نفس مغایرت باندې دلالت کوي او آخر مغایرت ما ترتیب باندې دلالت کوي معنا شو الاخره آنے والا حدیث چې رسول راځي لاختلافهم لوجد اختلاف الصحابونا والغسل احوط دا درته ګوره لمبل احوط دي او قد اجود احوط دا درې خبرې وکړلې آنے والا رواج د ذکر کومه وې سحر ګله چې په دین کې د دارا نشي چې دا کوم بخاری کې حدیث شته چې غسل نه واجبېږي نو په دې یخ جمع کې بیا څو غسل کوي تا خیال ورته او په دې اکسال باندې تکره صبر کول شي تا خیال ورته نو الی اخره معنا شوخه آنے والا حدیث جواب وکړم خدا باب غسل ما يصيب من فرج المرأة
گورے علماء کرام و صلحاء امت وی پڑھانے سے مسئلہ حل ہوتا ہے بدیزه کې تاسو نور شروع وګورئ او نو دی دا باب مخکې تیر شوی دی نو اکثر علما لیکي چې باب د په بیان د وینځلو د هغه معنی چې رسی دی سړی ته د فرج د خزیره او ما یصيب من فرج المرآن مراد منی دا او دغه روایت کو مخکې تیر شوی دی نو بیا دلته کې انسان باندې وهم راځي بلکې وهمونه راځي چې امام بخاری بلا فائدہ تکرار کړی دی اگر چې امام بخاری تکرار کوي او یا خود یغی تکرار بلا فائدہ نه صرف 22 روایتونه بخاری کې داسې شته 22 روایتونه شته چې بالکل مکرر دي په معنی په دې الفاظ سره چراویانم عقدی الفاظم عقدی نه تقدیم دي نه تاخیر دي نه د روایتو راویانو تبدیلی دي صرف 22 روایتونه دي نور چې کوم مکررات دي یا د امام بخاری استاد کې فرق دی یا مخ سند اسانیدو کې فرق دی یا په الفاظ او تقدیم او تاخیر کې فرق دی بخاری کې اگر چې تکرار شته خدا تکرار غیر مفید دی تاسو مخ کې ویلو یو ځکه زو سپانه نه تاسو صفه نه خېما خطبه په خپل وای باب غسل ماشاءالله باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة صفحه 36 اوس التکم دغه مسله ذکر دا دلته دغه مسله ذکر دا یو سړی د چې دغه نقطه ډیره مزیدار چې مولانا زکریا رحم الله دی انو دا شرع مرغه وګوره تاسو دا توراتونه چې د کمرو کې خېلي دوی ټول وای چې دا په دې باندې بیا د منې مسله شو او دا چلو شو هغه چلو شو اصل شی ددی یو دا ما یصيب من فرج المرأه منی دا هغه موږ مخکې ذکر کړل چې منی پلیته دا او سړی ته کې د خزي منی ورسی جامو وغیرہ ته دغه وینځل ضروری دي دلته رطوبات فرج مراد دي منی فرج مراد ده ذکر آنے والا حدیث کی مسئلہ د اکسال دا نو چې اکسال دستا منی لانه د خارج شوی نو د خزي منیم نه خارج شوی نو سر هغه رطوبات چې هغه په فرج کې وی ګوره ښا وړوال رطوبات نو هغه کې ستادي عالی سره ګډه ګوت سره ولګي نو هغه پدیتی او دغه وینځل په تابانه لازم دي اگر چې د شوافی او د احناف په دې کې اختلاف دی څوک چې رطوبات خزي چې کم دي نه پلیت نه دي لکه د احناف مسلک دی شوافی وی چې پلیت دي لیک او څوک بالعکس وی لیکن اصل شی دا د چې رطوبت ته خزي چې خارشي سړی سره ولګي بیا او پلیت دي او کې فل فرج کې دن نه دي او معنی دا چې کپڑے سره لګي په مازه حالت کې دغه سره ناقص ماتيږي او نن نجاست لازمي لیکن کله چې دا رطوبات منتقل شي نو بیا دا پلیت دي نو امام بخاری وی چې رطوبات د فرج کې د سړی عالی سره منظم شي نو دا پلیت دي او د دې وینځل پکار دي مسله دا شو غسل ما يصيب من فرج المرأة وینځل د هغه رطوباتو چې ورسېدي سړی ته د خزي د فرج نه جی به قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين المعلم قال يحيى واخبر سلمة ان عطاء بن يسار اخبره ان زيد بن خالد الجهني اخبره انه سال عثمان بن عفان ګور علماء کرام مسأله دا چې زید بن خالد الجهني دې خبر ورکچاتا عطاء ابن يسار تا چې انه دې زید سال عثمان ابن عفان رضی الله عنه فقال رأيت عثمان سے خبر را کمالا اذا جامع الرجل امراته کله چې جما شروع کی او سره خپل بیبي سره دانه چې جما وکي فلم یمنه او انزال نشي خروج د منی نشي نو معنی دا شو چې غسل به واجب دی یا نه وقال عثمان يتوضا كما يتوضا للصلاه ويغسل ذكره
حضرت عثمان سے بھی حدث دیو کی لکا حدث سے کی مانزلہ مان استنجا دیو کی بس. وقال عثمان د خپل قول په باره کې وی سمعتو من رسول الله صلی الله علیه وسلم ما تا خبره د حضرت صاحب نه اوریدي و. بیا وی فصالت عن ذلك علي ابن ابي طالب والزبير ابن العوام وطلحه ابن عبيد الله وابي ابن كعب دې حضراتونو ما تاسو کو فامروه بذلك نوی په دقه شان حکم وکړه بذلك یعنی مثل ذلك چې څنګه عثمان سے ویلو حدث دې غسل نشته دې ټولو دغه سی وي. واخبرني ابو سلمة ان عروة ابن الزبير اخبره ان ابا ايوب رضي الله تعالى عنه اخبره انه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. دادا ابي ايوب انصاري فتوى شوا عروة ابن الزبير فتوى شوا عثمان علي رضی اللہ عنہم د زبیر ابن عوام د طلحه ابی ابن کعب فتوا شوا چلکا په اکسال علاج باندې غسل نواجبیږي. جی مخدا وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال اخبرني ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي بن كعب انه قال يا رسول الله اذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل کله چې یو سړی جما شروع کی بیبي سرا اور انزال ونشي نو څه حکم دی؟ قال وی یغسل ما مس المرأة منه او دی ویزی هغه مس المرأة سمانه رسیدلی وی خزتا منو د دینا یعنی دیتا د خزینه سور رسیدل هغه دی ویزی ثم يتوضا ويصلي بیا د سکی اور نو معلومه شو چې صرف هغه رطوبات وغیرہ چې دي هغه بوویږي تیشو او نور هر هغه شی چې رسیدلې د خزتا د خزنه د دې جسد ته چې رطوبات دي ابوویږي او مزبو کی او غسل پینشته ده. په دې نه معلومه شې الماء من الماء حدیث تایید شو چې الماء نه مراد اول اوبدي اور اس من الماء نه مراد منی دا نو وجوب الغسل من المنی جره او دا حدیث دغه تایید وشو. اوس مخی حدیث ته زل تقار راغی او دیرسو حدیث کې د صحابه په دي اقوالو کې داراله چې نفسي اکسال سرا نفسي علاج سرا نفسي جما بدون الانزال سرا غسل نه واجبي. نو محشی صاحبانو دغه جوابونه کړی دي چې دا اقوال دا روایت په قول د ازل تقا سره منسوخ شوی دي او ازل تقل ختان دا چې د نو دی لپاره څه دي ناسخ دي او په دی باندې اجماع د صحابه کرامو منعقد شوی دا او پس د انعقاد د اجماع نه به اختلاف بین صحابه کرام نه دی پاتې شوی. او بل الماء من الماء هغه منګوي چې کې دوه احتمال شو یو د منسوخیت ایو په خوب کې خبر اخلاص شو. اوس په دې ځبانه امام بخاری باندې اشکال دی چې تا د دې میسج ذکر کړه فتوا د عثمان صاحب د ابو ایوب صاحب او د ابی ابن کعب صاحب اوس د داس د فار ذکر کولا خلکو به د بخاری نه استدلال کوي کنه چې امام بخاری په دې قائل دی چله کا پکسال غسل نه واجبېږي قاول ذکر کړ دے دیوی قال ابو عبدالله الغسل احوت بیا درته مخکې درته غسل احوت ته وذالک الاخر معنی سشوا دا د غسل والا روایت دا روایت آخری دی په مقابله د الماء من الماء سرا ولی زکه مولانا سے توجه کوا احکامات اسلامیه چې دی فرایض اسلامیه دا رو خریدلی دي دغه نشر آهسته آهسته شوی دی طبقا شوی دی نو اول الماء من الماء سہولت دی کنه الماء من الماء ان بیا رو زل تقل ختانا وجب الغسلان ذل ولم ينزل فالماء من الماء مخش او زل تقاول روایت آخر شو زکی چې وذالک الاخرو هغه حدیث چې موجب غسل دی دا حدیث آخری دی
ٹھیک شو مولانا صاحبہ او یادا سے وایا چې دا آخری فیصله د صحابه شوا په مکنه خبره درست ده اوس انما سره جواب دی چې ار کړه دا غسل احوت ته او غسل چکم دی او قد دی او دا غسل اجود دی نو تاغ روایتونه سره راوړل چې پای کې ادمي وجوب ثابتيږي و انما بیناو لاختلافهم ما تا ته دا حدیث زکه بیان کړ چې مقصد می خود اختلاف د صحابه په دې مسله کې چې زه اجود ویما احوت ویما او قد ویما او دې لپاره چې په دې مسله کې اختلاف دی بعضی قائل د عدم غسل دی او بعضی قائل د وجوب غسل دی نو چې کوم خلک د وجوب غسل قائل دی دغه رای احوت دا نو مقصد زما پر ذکر کول د دې رستنو روایتو نفس اختلاف د صحابه او تا ته خودلو ٹھیک شو مولانا صاحب اول ما انقا او به خو تا ته پته صفا کوونکی دي نو مان دا چې ته خو پلی شوی یې کنه سړیا نو چې پلی شوی نو انقاو کا کنه ځان صفا کا ځان سوترا کا ځان پت نجاست کې مې اساروا ورنه بوین ډډو زی بدر نخیږي د امام بخاری دا وی اوس هغه خبره شو د امام بخاری ابن حجر سے فرمائے اور مولانا زکریا سے بھی ابن حجر کے ساتھ ساتھ میری بھی رائے چلتی آ رہی ہے آکوی کنا زما مخبل رائے ورسر روان دا امام بخاری مزاج دے خدا ہر دے کے نہ دے غورے گا کلا کلی امام بخاری اکثری کلیوم نہ دا اکثر مزاج بخاری دا دے چې د باب په اخر کې د داس یو کلمه راوړي چې هغه باندې هغه نه دلالت کی په اختتام د مبحث باندې نو وی چې وذالک الاخر دا د باب الغسل آخری حدیثو وذالک الاخر دا کتاب الغسل آخری روایتو چې تاسو بیان شو نو مولانا زکریا سے فرمای چې ابن حجر سره زمام رائے روانه ده چې ذالک اخر سره فقط آخر الباب ته اشاره نه ده بلکې اختتام د عمر د قاری ته اشاره ده چې ذالک الاخر الک یو رضوا چې تا باب الغسل شروع کو انند باب الغسل اختتام دی دغه یو رضوا چې ته پیدا شوی او پتا باندې ډوکړي بجاوي دي او منګي ټکول کېدل چې ځوان راغی پوه شو کنه وذالک الاخر او یو ورځ بداوی چې پتا مخونه ټکول کی چې ځوان راندلار نو په ټیک شو کنه دا خسته خبره ده وای معلومه سیم دی 10 دی 10 منټه کومه پر رساله خراب کړو 10 منټه تاسو خراب ټیشن دی ځان